الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس فیاض گل میاں صاحب، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلعي چیرمین کیسر جمال خان، ضلعي جنرل سیکرټري مفتی افتخار صاحب، د ارګنایزینګ کمیټې ممبر جاوید حسین خان، دلته کې موجود د بازو یونین کونسل چیرمین کامل باچا صاحب، افتاب میاں صاحب او میاں صاحب او نور دلته کې راغلي مشران او عظمت ناظم صاحب چې د دې جنکو ویلیج کونسل ناظم دی، د هغوی یو خاص کر بیا سردار ګل میاں صاحب او د هغوی د ملګرو زه ډېر زیات مشکور او ممنون یم چې زمونږ د ډېرې مودې نه دا یو خواهش و، د مشر دا خواهش و، زمونږ د ټولو ملګرو دا خواهش و چې د میاں صاحب دا سرپرستي، د میاں صاحب دا مشري چې دا مونږ سره وي، نو په دې به مونږ ټول ښه ښکارو. او زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم، ډېر زیات ممنون یم چې هغوی نن زمونږ هغه جرګه مو منله، زمونږ سره هغه پارټۍ کې شمولیت هم وکړو، په مشر باندې بیا د اعتماد اظهار یې وکړو. زه د دې ډېر زیات مشکور او ممنون یم. ما ته یاد دي چې دې نه مخکې 3-4 ځله خو ما ته یاد دي چې مونږ کوششونه کړي او څه نه څه خبره ورپکې بس راله. د الله تعالی په هر یو شي کې راز وي او دا نن هغه خبره نن دغه ته جوړه شوې ده او دا مونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده. میاں صاحب په دلته کې په علاقه کې د دوی وساطت سره ډېر کارونه شوي او د دوی په لاس باندې ډېر کارونه شوي، ډېر خلکو ته فایده رسېدلې او د دوی یو لویه تجربه ده. نو موږ لپاره دا د خوشحالۍ او د اعزاز خبره ده چې دوی را سره ناست دي او دوی زموږ راهنمایي کوي، نو دا به موږ ټول لپاره د اعزاز خبره وي. ما نه مخکې که موږ وګورو نو په دې تنګي تحصیل کې او بیا په دې ضلع کې په دې صوبې کې د قومي وطن پارټۍ سیاست چې دی د همیشه نه د خدمت او د ترقۍ سیاست پاتې شوی. که هغه شهید وطن حیات محمد خان شیرپو هغوی د دې علاقې خدمت یې کړی، چې کوم ځای کې ورته موقع میلو شوې د علاقې پسماندګي یې لرې کړې، روزګار یې خلکو له وړی او د دې صوبې په ترقۍ کې د هغوی یو خپل کردار پاتې شوی. بیا د هغوی نه پس ته ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ته که هغه صوبې کې موقع میلو شوې او که هغه په مرکز کې ورته موقع میلو شوې، نو هغوی دا کوشش کړی چې دې صوبې خدمت وشي او د دې صوبې مسایل چې دی هغه حل کړی شي. په هغې حوالې سره بیا خصوصا چې خپل دې تنګي تحصیل کې وګورو، زما خیال دلته کې که د روډونو نیټورک شته، که دلته کې بجلی شته، که دلته کې سکول شته، که دلته کې هسپتال شته، که دلته کې دې تحصیل ته ګیس را دننه شوی دی، دا ټول کارنامې چې دي د هغوی د لاسه شوي دي او د دې علاقې خدمت هغوی کړی دی. انشاءالله همدغه سلسله او دغه تسلسل به جاري ساتو. 2018 کې سلیکشن وشو او د هغې سلیکشن په نتیجه کې دلته کې یوه پارټي اقتدار کې راله. په دې صوبې کې تقریبا 9 کاله حکومت وکړو، مرکز کې 4.5 کاله حکومت وکړو. زه یو لحاظ سره او خاص کر زه د خپل علاقې په حوالې سره چې وایم، دا یو موږ لپاره ښه وه چې لږ خلکو ته فرق محسوس شو، ځکه چې مرکزي حکومتو سره، صوبایي حکومتو سره، سینټ کې د هغوی اکثریت، په قومي اسمبلی کې د هغوی اکثریت، او د هغې باوجود هغې خلکو هغه شانتې خدمت ونه کړی شو، هغه شانتې مسایل یې حل نه کړی شو. موږ هغه وخت کې هم دا ویلي
چې کنټرول ډیموکراسي یا سلیکټډ ډیموکراسي چې ده هغه د عوامو مسایل نشي حل کولی. نن د ملک چې کوم مشکلاتو نه تیریږي، که هغه معاشي مشکلات دي، که هغه د قرضو بوج دی، که هغه نور کوم داسې مشکلات دي، د هغې ټولو حل چې دی په جمهوریت کې دی او صحیح معنو کې شفاف جمهوریت کې دی. زمونږ اوس مطالبه هم دا ده چې دا 8 فروری باندې چې کوم الیکشن اناونس شوی دی چې دا شفاف طریقې سره دی وشي او دې کې داسې طریقې سره دی وشي چې په دې کې څوک ګوته نشي اوچتولی چې آینده لپاره دا څوک نه وایي چې یاره صحیح انتخابات نو شوي. دا د الیکشن کمیشن ذمواري هم جوړېږي او دا د الیکشن کمیشن یو د قوم په یو قرض هم دی، ځکه چې په 2013 کې چې کوم داغ په لګېدلی دی هغه داغ ورته وینځل دي. د دغې لپاره کوشش کول پکار دي. موږ دا غواړو چې داسې فضا او ماحول دې جوړ کړی شي چې هر څوک په انتخاباتو کې حصه واخلي او شفاف انتخابات دې وشي. دې سره سره دا زمونږ خواهش دی او دا زمونږ یو میشن هم دی، یو دغه هم دی چې د دې پښتنو صحیح طریقې سره خدمت وشي او د دې مسایل چې دی هغه حل کړی شي. په دغې حوالې سره د ټولې صوبې خو خپل مسایل دي، معاشي مسایل شته، غربت دی، بېروزګاري ده، هغه په خپل ځای. خو دلته کې چونکې د جانکو کې ولاړ یو نو دلته کې ماته پته ده چې د بجلۍ ډېر لوی مسله ده او د هغې زمونږ امداد یې ځل سوچ دی چې دې ځل موقع میلو شي. نو دغې لپاره به کوشش کوو چې دا ستاسو دا بجلي چې ده چې دې لپاره بیل یا لاین راشي یا بیل فیډر دغه شي چې دا دغه پړانګ دغه نه بیل شي او د بیل دغه وشي نو د هغې به زما خیال علاقې ته به هم فایده ورسي او د دې ټول کلو دا مسایل به هم چې دی هغې سره کافي حد پورې حل به شي. نو په دغې باندې به هم کوشش کوو. دا ګیس به هم چې دی دا به مخکې راولو. نور هم چې کوم دغه ضرورتونه دي، د ترقیاتي کارونه دي، که هغه د تعلیم په مد کې دي، که هغه د صحت په مد کې دي، که هغه د څښلو د صفا اوبو په مد کې دي، د هغې ټولو لپاره به کوشش کوو به او انشاءالله دا تاسو تسلي ساتئ چې تاسو کم اعتماد په موږ باندې کوئ هغې ته به کله هم ټیس نه رسوو به. ستاسو په رهنمایي کې ستاسو په صلاح مشاورت سره د علاقې مسایل به حل کوو به. زه یو ځل بیا د سردارګل میا صاحب د هغوی سره مشرف میا صاحب د هغوی سره نور چې کوم ګڼ شمېر ملګري مشران موږ سره شامل شو، د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم. د میا صاحب خصوصا ډېر زیات مشکور یم چې زموږ له دا عزت راکو، زموږ دا جرګه ومنله، د هغوی ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله د دې علاقې د ترقۍ د سوکالۍ لپاره به جدوجهد کوو به او انشاءالله څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د علاقې خدمت هم کړی او چې وخت راغی نو د وینې قرباني یې ورکړه خو د علاقې د رستو نه شو. هغه شانتې که ضرورت راغی نو د وینې قرباني به ورکوو او انشاءالله 8 فروری یسم موږ لپاره اهم ورځ ده او په دغې ورځ باندې به د هغې ټولو پښتنو چې کوم بېوسه پښتانه دي، چې کوم د دې علاقې کوم پسماندګي ده د هغې لرکول لپاره به په 8 فروری باندې به دا کوشش به کوو چې دا ډیوه دلته نه بله کړو او دا چې دی دا د دې رڼا په ذریعې چې دی د ټولې صوبې خدمت وشي. زه یو ځل بیا د میا صاحب د هغوی د خاندان، د هغوی د ملګرو، د هغوی د مشرانو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني.